वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन व लिउलूइद दरजाति कफ़ीला अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुल अंबिया व मस्जिदी ख़ातमु मसाजिदिल अंबिया औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद शरीफ ज़मा इंतहाई मुअज़्ज़ज़ इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और ददे कली ददे इलाके पदिन बांदे मयनो मुसलमानानो मशरानो कशरानो रुणो द टोलो नावल ज़ इंतहाई शुक्रिया अदा कुम हज़रत मौलाना क़ारी असलम से अमीर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत व जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला नौशहरा दाग़ी द मलगुरो खुसूसन द मुफ्ती तारिक सेब मुफ्ती हाकिम अली सेब यकीनन दा आगा खलक दी चे दा द दिन खिदमत को उनकी दी ज़द इंतहाई शुक्रिया दाकुम चे दा प्रोग्राम दई पखपला बांदे ज़मान ख़कोले शो तकरीर व बयान ख़कोले शो बस दा ज़द खपल ज़ान द पार यौ सआदत गड़म और दई करम नवाजीदा चे पदा से मुबारक मजलिस की मंगलम दही से अचोलो मुकरा कड़ा अल्लाह जल्ल जलालुहु दे ददई खिदमत खपल दरबार आलिया की कबूल व मंजूर कर जाए। ज़मा मोहतरमो दमाजीगरना तासुना से द अल्लाह पकोर के यौ अहमा व मुबारक मौजूदा द ख़त्म नबूवत और म्याश द सितंबर दा इस्लामी म्याश्त के रमज़ानुल मुबारक मुसलमान द इबादत पतोर बांदी यौ अहम हैसियत लरी ज़ुल्हज्ज यौ ज़ान ला हैसियत लरी प अंग्रेज़ी म्याश्त के ज़मुंग प नज़र के द उलमा और द दीनी तबके प नज़र के सितंबर यौ ढेर लोई अहमियत लरी चिदा ज़मुंग द मल्क द पारम तारीख़ी म्याश्ता ज़मुंग द नज़रियातो द तहफ़्फ़ुज़ प हवाले सरा बुनियादी और मरकज़ी म्याश्ता 6 सितंबर रारवान दे और 7 सितंबर
25 सितंबर د دې ملک یوم دفاع ده، خو 7 سپتمبر هم یوم دفاع ده. 25 سپتمبر باندې نن مونږ او تاسو چې دې ځای کې راجمع شوي یو، مونږ د خپل عهد تجدید کوو. 25 سپتمبر مونږ د ملک دشمنان او د ملک پاکستان دشمن ته پیغام ورکو چې کتا زما دې ملک ته په کاغذ سترګه کتلیو، نو مونږ به د خپل ملک د محافظینو د افواج پاکستان شانه بشانه ولاړ یو، سترګې به مو درنه ایستي. په 7 سپتمبر مونږ دا پیغام ورکو باطل قوتونو ته، کتا زما په نظریه باندې حمله وکړه، نو د نظریې محافظین د دې علماو په شا باندې به عوام ولاړي، مونږ به د باطل قوتونو نه دا سترګې وباسو. د هغه عهد تجدید دی نن په سپتمبر کې. زما محترمو، عقیده د ختم نبوت کار کوونکي مجاهدین ختم نبوت دا څوک دي؟ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا کم کار کوي؟ دا کم جماعت ته؟ د دې دپاره به زما محترمو لږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د قرآن کریم د نزول زمانې ته ځو چې کله قرآن کریم نازلیږي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موجود دی، قرآن نازلیږي، نو قرآن پیشنگوئی کوي چې په دې امت محمدی کې به تا الی القیامه تر قیامت پوری په دې امت کې مرتد پیدا کیږي، په دې امت کې به زندیق پیدا کیږي، په دې امت کې به بېمانه پیدا کیږي. د قرآن کریم نزول په وخت کې اعلان کړی دی چې دغه مرتدینو مقابله کې به زما عاشقان راپاسي، دغه مرتدینو سرکوبي وکړي، د اسلام مقابل کې به فتنه د ارتداد راپورته کیږي، خو د دې فتنې د سرکوبۍ دپاره به زما په امت کې زما عاشقان موجودي. قرآن کریم اعلان کړو یا ایها الذین آمنو، او مومنانو، من یرتد منکم عن دینه، پتاسو کې چې څوک هم د خپل دین نه واوړېدو، د یهودي شو د اسلام نه واوړېد مرتد دی، عیسائی شو د اسلام نه واوړېد مرتد دی، قادیانی شو د اسلام نه واوړېد مرتد دی، د اسلام نقصان نشي کولی، د دین اسلام ته نقصان نشي رسولی، د قرآن محافظم ذات د باری تعالی، د دین اسلام محافظم ذات د باری تعالی، تا الی القیامه نه قرآن ته په کږو سترګو کتی شي، نه د محمد رسول الله دین ته په کږو سترګو کتی شي. لیکن الله جل جلالو ارشاد فرمایو مسلمه کذاب برازي، اسود عنسی برازي، تر قیامت پوری په 14 صدی کې با مرزا غلام قادیانی راځي. دا فتنه به فتنه د ارتدادي چې څوک د دې سرپرستی کوي هغه به مرتدینی، خو الله وی فسوف یأتی الله بقوم، د دغه مرتدینو مقابله کې، د مسلمه کذاب مقابله کې، د اسود عنسی په مقابله کې، نه مرزا غلام قادیانی په مقابله کې، چې زه د کم جماعت انتخاب کوم هغه جماعت سره به زما د طرف نه 15 ډیګرۍ موجودي، 15 سنده به موجودي. یحبهم ویحبونه. مسلمه کذاب ته چې کومه هستی مخامخ شوه، اسود عنسی د هغه پیروکارو ته چې کومې هستی مخامخ شوې، مرزا غلام قادیانی خلاف د دغه باطل قوتونو مقابلې ته کوم جماعت میدان ته راغی، الله وی یحبهم، دا زما عاشقان رستوري زره دی عاشق مخکې ما، یحبهم ویحبونه. الله خپل عشق او د خپل مینې سند او ډیګري لومبې ورکوي، یحبهم. بیا الله ارشاد فرمایي دویمه ډیګري دا ده ویحبونه، دغه عاشقان زما سره ښه صحیح ټیک ټاک عشق لري، دا زما هم عاشقان دي، زه د دی عاشق یم، دا زما عاشقان دي. حضرت علی کرم الله وجهه ارشاد فرمائی دا آیات کریمہ بعضی اوقاتو کې پیشن گویو شي خدا پتہ نه لګي چې دې مصداق با سو کی
لکه یو ورځ مخکې اعلان وشي سبا میچ کې چې څوک مین اف دی میچ راغی هغه له به 50,000 انعامي د دې ټیم نه خور سړی خواهش لري چې دا دې زیما خو پته بیا په میدان لګي چې دا څوک دی تر هغې به تر میچه پورې انتظار کول غواړي داسې ده که نه صحابه کرام ارشاد فرمای د خیبر مقره د څه شي مقره خیبر رسول الله ارشاد فرمایو دا جنډه به سبا سار هغه شخصیت ته ورکوم دا به د هغه کس په لاسو کې چې د هغه په لاس به الله خیبر پته کوي یحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله الله او د الله نبی به هغه سره مینه کوي دا به د الله او د الله د پیغمبر سره مینه کوي الله او د الله نبی به د عاشقي او دی به د الله او د الله د نبی عاشقي صحابه کرام ارشاد فرمای مونږ امارتونه نه غوښتل خدا فضیلت حاصلول غوښتل د دې خواهش مو لرو چې دا جنډه سار چاته میلاو شي هغه سره به د الله د عشق څه نه دي الله به د عاشقي د الله پیغمبر به د عاشقي دی به د الله او د الله د نبی عاشقي بس مونږ وی چې دا فضیلت مونږ ته میلاو شي صحابه وایي مونږ چې سار کېناستو مونږ به دا سرونه داسې اوچت اوچت کول چې نبی علیه السلام دا جنډه مونږ له راکړي حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائی چرم زندگی کے امارت نہ دے گختے پا دے رزم ارمانو کچھ کاش دا جنڈا مالا راکی مقصد میں امارت نو دا اللہ دا سند و دا ڈگری میں حاصل الغختل چی یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ سار شو صحابہ طول اشپم کرل ریبل دا شخصیت بسو کی دا اعزاز بد چھائی دا تاج بد چھا پسر کی خودشی سار ش رسول اللہ مجلس کے ناسیو نبی علیہ السلام خاموش ناست نبی علیہ السلام فرمائے علی چرت دے علی چرت دے علی ہمارا ہے علی ہمارا ہے شیعوں کا علی ہمارا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ و ارشاد و فرمائے دا اللہ پیغمبر خیمہ کے ناستے سترگی خوکشوی دی سو تخکاری نا نبی علیہ السلام فرمائے رائے ولی صحابہ اللہ سنی ولی خیمے تراؤس نبی علیہ السلام دخپل لاڑ مبارک دا غسترگو کے اولا گولے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائی تر مرگ پورے بیا ماتا دسترگو تکلیفو نہ دے راغلے صحابہ ارشاد فرمائی حضرت علی راغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنڈا ورکڑا دا جنڈا والا پتہ لگی دا چھے بیگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چاپ حق کے پیشن گوئی کڑے وا چھے اللہ دا اللہ دا پیغمبر باشی کی اللہ دا اللہ نبی با دا آغا آشی کی آغا سوک دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قرآن نازلی دو قرآن پیشن گوئی اکڑا فتنہ دے ارتداد برازی مرتدین برازی دے مرتدین و مقابلہ کی کم ہستی اللہ را پورت کی کم جماعت اللہ را پورت کی کم قوم اللہ را پورت کی آگا قوم سر بڑھن بے سند دائی اللہ بددائی عاشقی دویم سند بدائی دا بدا اللہ عاشقانی پتہ نہ لگی دا مرتدین سوک دی پتہ نہ لگی دا چھ آگا قوم سوک دے آگا خلق سوک دے چھ اللہ ددی سند سرا دا سند اللہ ورکی دا ڈگری اللہ ورکی او دا تاج بدا غا پسر سجاوی گی دا سوکتی لیکن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا آخری زمانہ کے دا وفات نمخ کے یو فتنہ دا ارتداد مسلمہ کذاب دا غا پیروکار دا نبوت دعوی اکڑا دا رسول اللہ نبان دا نبوت دعوی دا دا دین اسلام او دا دین محمدین بغاوت تے دا خبر ذہن کے یاد ساتے دا سیشے دے دا بغاوت تے او کچرتا دا یو پا دنیا کے دا یو ملک یو حکومت کی باغی پیدا شی چھ دا دا غا ملک قانون نمانی نو ہر حکومت پا دنیا کے دا غا دا پارا یو سزا تجویز کردی دا چھ دا حکومت باغی دا پارا سزا دا قتل دا لکہ دہشتگردائی کے چھ چاہتا 500 ورکڑی پتہ دا درتا کنا دہشتگردی چھ 50 ثابت شو 500 ورکڑا کنا ولی ورکڑا زکے ورکڑا چھ دا دا ملک باغیو دا دا قانون باغی دے دا باغی یو سزا دا قتل
د پاکستان عدالت کې د باغی سزا قتل دا، مغربي قوتونو په نسبانم د باغی سزا قتل دا، لیکن قربان د دین اسلام نه چې ته څنګه د ګستاخ رسول د مدعی د نبوت د قتل په پتو باندې د علماو نه ګیلی کې چې دا د اسلام تشدد دی. اس تشدد خو تا سره دی د خپلو قوانینو مطابق چې د یو حکومت باغی حکومت چرې نه ماپ کوي چې په هغه جرم ثابت شي که هغه 1000 ماپیانې وغواړي، لیکن یو حکومت خپل باغی بغیر د قتل نه ماپ کوي. او دین اسلام باغی مرتد او زندیق د مرتد په باره کې شریعت حکم دارې درې اودی نیسو، 3 ورځې ولا مهلت ورکا، 3 ورځې ورله ترغیب ورکا، اسلام ته راغب کا چې ایمان راړي. زوام زما د شریعت او د دین محمدي باغی ته خو 3 ورځې مهلت ورکوم، ته د خپل ملک د قانون او د خپل ملک باغی ته یو لحظې لا مهلت نه ورکې. قانون ستا سخت که د شریعت سخت دی. خو بهرحال دوره دې ثابته کړه چې د باغی سزا قتل ده، باغی سزا قتل ده. مسیلمه کذاب راغې د نبوت دعوی وکړه. د مسیلمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد د نبوت دعوه کول دا څه شی دی؟ کفر دی. دا څوک دی؟ مرتد دی. دا څوک دی؟ زندیق دی. یو فتنه د ارتداد دا راپورته شوه. دویمه اسود عنسی د نبوت دعوه وکړه. دریمه فتنه د طلیحه اسدي وه، لیکن طلیحه اسدي ته موږ وګوره نبوت دعوی کړې ده. طلیحه اسدي خو چې کله خپیمانه شو، توبې ویسته، شریعت توبه قبول کړه، طلیحه اسدي ایمان راړو. سجاح بنت حارث ته وګوره، د شریعت محمدي باغی ده، د نبوت دعوی کړې ده، مسیلمه کذاب سره نکام شوې ده او په هغې نکاح کې دواړو پیغمبرانو مهر هم ماپ، دغه سار منځونه هم په مهر کې ماپ کړو چې د سار او د ماسخوتن مونځ دا په مهر کې ماپ دي، دا مهر دی. لیکن هغه سجاح بنت حارث چې کله توبې لراله، توبې ویستا، شریعت محمدي هغه ماپ کړه، د هغې جنازه حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه پړاو کړی. شریعت خپل باغی ته 3 ورځې مهلت ورکوي، ته د خپل ملک باغی ته یو لحظم یو سکنډ مهلت نه ورکوي. قانون ستا سخت د شریعت محمدي نه. دا 3 فتنې د رسول الله زمانه کې راپورته شوې. دا د ارتداد فتنې وي. مسیلمه کذاب، اسود عنسی، طلیحه اسدي، دا هغه فتنې وي چې نبی رسول الله جل جلاله پیشنګویي کړې وه، من یرتد منکم عن دینه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد بله فتنه د ارتداد مانعین زکات رالل چې د رسول الله د وفات نه بعد د دې خبرې انکار وکړو چې د قانون شرعي مطابق په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته موږ زکات نه ورکو. دغه مانعین زکات مرتد دا د مرتدینو بله فتنه وه. اوس هغه قوم څوک دی؟ هغه خلک څوک و چې الله د خپلې پیشنګویۍ مطابق د دغه مرتدینو مقابلې ته راویستل. د مسیلمه کذاب سرکوبی چا کړې ده؟ چا کړې ده؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه سره صحابه کرام ابو بکر صدیق رضی الله عنہ قیادت کې د اسود عنسی سرکوبی چا کړې ده؟ دغه مقابله کې څوک؟ دغه صحابه کرام. اوس پته ولګې ده هغه قوم چې الله د مرتدینو سرکوبی له پیدا کوي، د فتنې د ارتداد د سرکوبۍ د پاره پیدا کوي، دا هغه امام حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی او د صحابه کرامو جماعت دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاسو ته وی ہمارا ہے، شیعوں کا نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ د دې آیات کریمه په تفسیر کې لیکي چې د دې آیات کریمه لومبه مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. د قرآن د وینا مطابق حضرت ابوبکر صدیق سره د دواړو طرفونو د عشق ډیګري موجوده ده، یحبهم و یحبونه. لہذا ما چې تاسو ته ویل مخکې دا علماء کرام چې دې ځای ناست دي، دا قاری اسلم صاحب، دا مفتی طارق صاحب، یاد ساتئ
د دین او د شریعت رهبران او راهنمایان دا خلق دی بدقسمتی زمونږ دادا د خپل محلي جماعت سره رشته کټتا بدقسمتی دادا خپل امام سره رشته کټتا خپل امام سره دشمنی شروع ده بدقسمتی دادا د دین د زده کړې دپاره ما ځان سره کور کې فیسبوک جوړ کړی دی ما ځان سره یوټیوب جوړ کړی دی یاد ساتئ په یوټیوب او په فیسبوک باندې دین نه پیلاویږي فتنه پیلاویږي د دین پیلاولو ذریعه دا علماء کرام دي چې کوم تاسو ته په جماعتونو کې ناست دي الله دې په مونږ کې د دې خلکو قدر پیدا کړي دین چې په صحیح شکل ګورئ دین چې په صحیح نهج باندې ګورئ دین چې د رسول الله په جامه کې ګورئ دا به تا ته په فیسبوک نه ملاویږي دا به تا ته په یوټیوب نه ملاویږي دا به تا ته د خپل جماعت د امام سره ملاویږي د خپل کلي د مدرسې محتمم سره به ملاویږي د خپل کلي د مدرسې د استادانو په شکل کې به تا ته صحیح دین ملاویږي په فیسبوک او په یوټیوب به تا ته د انجینیر محمد علي مرزا د کوتک په شکل کې د دین او د باطل ټاټو میلاویږي د قادیانی په شکل کې به درته ټټو میلاویږي د شیعه په شکل کې به درته د باطل ټټو میلاویږي د دین رهبر باندې میلاویږي دې د وجې نه مخکې ورځو کې اسلام آباد کې بیا په کراچۍ کې هغه سپیو غپېدل په چاو غپېدل په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی منګو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د دې آیات کریمه مصداق حضرت ابوبکر صدیق ګرځولې دی او دې آیات کریمه کې الله صاحب ارشاد فرمایي دا زما عاشق دی او د زما عاشق دی دا الله سند موجود دی دا الله ډیګري موجوده ده دې د وجه نه زما محترمو یاد ساتئ که چېرته صحابه کرامو باندې طعن وشي صحابه کرامو باندې اعتراض وشي دا زمونږه د ایمان د سلسلې هغه کړای ده چې د دې کړای په وجه زمونږ رشته د رسول الله سره جوړه ده چا سره جوړه ده که چېرته صحابه کرام د اسلام تصور د صحابه کرامو د کړای نه بغیر کې یاد ساتئ زمونږ رشته د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره نه جوړیږي چې کم خلق په صحابه اعتراض کوي دا یاد ساتئ د زمونږ رشته د محمد رسول الله سره جوړېدو ته پرېږدي نه دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي جمعې پر ورځ باندې امام خطبه کوي خطبه کې لګیایي هره خطبه کې هر جماعت کې هر خطبه کې هر جماعت کې امام په خپله خطبه کې دا حدیث وایي الله الله فی اصحابی الله الله فی اصحابی الله الله فی اصحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ځلې وایي ای د الله نه ویریږئ زما د صحابه مبارکې الله نه ویریږئ زما د صحابه مبارکې الله نه ویریږئ زما د صحابه مبارکې ابوبکر باندې ګوته پورته نه کې عمر باندې ګوته پورته نه کې عثمان او علي او معاویه باندې ګوته پورته نه کې من احبهم فبحبي احبهم څوک چې د دوی سره مینه کوي څوک چې ابوبکر سره مینه کوي څوک چې عمر او عثمان سره مینه کوي څوک چې علي او معاویه سره مینه کوي فبحبي احبهم د زما د محبت د وجې نه دوی سره محبت کوي د ده په زړه کې زما مینه پرته ده د ده په زړه کې زما عشق پروت دی د ده په زړه کې زما محبت پروت دی دی ځکه ابوبکر سره مینه کوي دی ځکه عمر سره مینه کوي دی ځکه عثمان سره مینه کوي دی ځکه زما صحابو سره مینه کوي ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم څوک چې ابوبکر سره دشمني کوي څوک چې په ابوبکر اعتراض کوي څوک چې په عمر او علي باندې اعتراض کوي فببغضي ابغضهم د ده بغض ابوبکر سره نه دی د ده بغض عثمان سره نه دی د ده بغض علي او معاویه سره نه دی د ده بغض ما سره دی زما د بغض بړاس دی زما په صحابه وباسي فببغضي ابغضهم رسول الله ارشاد فرمایا من آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله یوشک ان یؤخذ اے من آذاهم چا چې ابوبکر ودردو چا چې عثمان ودردو چا چې عمر او علي او معاویه ودردول فقد آذانی د زماړه ودردو ومن آذانی چا چې زه ودردولم فقد آذى الله د الله خپه د الله ودردو ومن آذى الله یوشک ومن آذى الله یوشک ان یؤخذ ان قریب به الله په خپل عذاب کې مبتلا کی ان قریب به الله په خپل عذاب کې مبتلا کی رسول الله صلی الله علیه وسلم علماء امت د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مینا د هغوی محبت
دا د مسلمان علامه ګرځولې ده. قاضی عیاض مالکی رحمه الله الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ کی لکھی ومن احسن الثناء على اصحابه صلی اللہ علیہ وسلم فقد برئ من النفاق. چې کم سړی د صحابو تذکره په خیر باندې کوي، دا غي تعریف کوي، دا مسلمان د دې خبرې ثبوت ورکو چې دا مسلمان د نفاق او د منافقت نه پاک دی، او چې د کم سړی ګوته په صحابو پورته کیږي دا په ایمان کې منافق دی. حدیث ډېر لوی امام ابن معین رحمت الله علیه دا کتاب د تاریخ ابن معین پاغي کې هغه یو راوی تذکره کوي، تلید نوم دی دا غیر راوی. نو هغه وی تلید کذاب، دا راوی کذاب دی. کان یشتم عثمانا، دبا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پسې بد رد ویل. ومن یشتم عثمانا او طلحه او اصحابه صلی الله علیه وسلم، او څوک چې عثمان پسې بد رد وی، څوک چې د رسول الله صحابه پسې بد رد وی، فهو کذاب دجال، دا د زمانه لوی دجال دی. علیه لعنت الله والناس اجمعین، پدې د الله هم لعنتی او پدې د ټولو انسانانو لعنتی. لا تسبوا اصحابی، زما صحابه پسې بد رد موای. دا سب معنا کنزل ندی. لا تسبوا اصحابی سبنا مراد هر بد خبره ده، هر د اعتراض خبره ده په صحابي، زما په صحابه اعتراض مکوا. و اذا رايتم الذين، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله خلق ویني یسبون اصحابی، چې زما صحابه پسې بد رد کوي او زما په صحابه ګوته پورته کوي، فقولوا لعنت الله علی شرکم، او د خدای لعنت دی پتا باندې او ستا په دې شری تقریر باندې. لہذا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین نه بغیر موږ د خپل ایمان رشته د محمد رسول الله سره نشو یو ځای کولی. امام ابو زرعه رازی رحمه الله د حدیث ډېر لوی امام، هغه وایي چې کله ته ووینې چې په صحابي څوک اعتراض کوي، فاعلم انه زندیق، ته پوه شه دا انسان زندیق دی، دا د مسلمان ویلو قابل نه دی، دا زندیق دی چې په صحابه اعتراض کوي. نو زما محترمو، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي دا آیات کریمه دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او چې کم خلق تر قیامت پورې د مرتدینو مقابله ترا پاسی، هغه خلق مقتدیان دي او د دې امام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی. نن چې څوک د ختم نبوت کار کوي، څوک د قادیانی مخې ته ولاړ دی، نو د امام څوک دی؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی. امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ جلسہ وا، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ پہ کی تقریر ہو. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ وہ فرمائے دا آیات کریمہ تلاوت یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. او بیائے او فرمائے کہ اس آیت کریمہ کا مصداق وہ جماعت جو مرتدین کے مقابلے میں اللہ مبعوث فرمائیں گے، اس وقت اس کا مصداق امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری اور ان کے پیروکار ہیں. شہید اسلام مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ لیکي که یو سړی دا غواړي چې زه دا سندونه حاصل کم، ما سره د دا ډیګري ومي، دا ډیګري دم قبر ته یوسم، الله زما عاشق دی او زه د الله عاشق یم. اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین، اذل لفظ د ذلول نه دی، مهربان ته ویل شي، د ذلت نه دی، د ذلول نه دی، مهربان ته ویل شي. اذلت علی المؤمنین، دا به په مؤمنانو باندې مهرباني، اعزت علی الکافرین، او د کافرو باندې به تیز او ترار وي، سترګې به ترې راوباسي. اذلت علی المؤمنین سمانا مانا دا مسلمان ته خپل حق معاف کوي، خو کافر ته د الله او د الله د پیغمبر حق ته معاف کوي. یجاهدون فی سبیل الله، دک خلق چې د ختم نبوت کار کوي،
دم قادیانی مرتد مقابله کې راپاسېدلی دي، د دغه فتنې د ارتداد د سرکوبۍ دپاره راپاسېدلی دي. یجاهدون فی سبیل الله، دا مجاهدین فی سبیل الله دي. ولا یخافون لومة لائم. کله کله دنیا کې انسان یو تحریک شروع کی نو د دې تحریک مقابله په دو طریقو کی. یو پردی راپاسی، دشمن راپاسی، خپې بدلوي، او بیا به کله کله خپل راپاسی او خپې بدې راکاږي. د دشمن سرکوبي اسانه ده، خو چې کله خپل د تحریک مخالف شو نو بیا د هغې سرکوبي ډېره مشکله. دلته بیا د خو خلکو خپې ښویدلي دي. الله جل جلاله د دې خلکو یو صفت بیانوي چې څوک د ختم نبوت کار کوي د ده خپې به چرې نه ښویېږي، نه خپل ښویولی شي او نه پردی ښویولی شي، ځکه دی کې غیرت او حمیت دا د دین پروت دی. د ده خپې څوک هم نشي ښویولی. ولا یخافون لومة لائم. او که څوک هم په دنیا کې په د تان او اعتراض کې او ملامته کوي چې را تاسو څه ځان له کار کتلی دی، د چا د ملامتیا پروا نه ساتي، وایي وایه چې څه دې خوښه یې هغه وایه. لیکن اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. د پرتید د فتنې د ارتداد د سرکوبۍ د پاره او د مرتدینو مقابلې د پاره چې د چا انتخاب کوم دا زما فضل دی، دا زما فضل دی. ذالک فضل اللہ، دا انتخاب زما دی. نو شهید اسلام مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ لیکي چې که یو سړی دا غواړي چې الله په دې آیات کریمه کې کم سندونه او کمې ډیګرۍ کم قوم ته ورکړي دي او زه دې هم د هغه قوم عیسه وګرځم چې الله د ده عاشقي، دی د الله عاشقي، دا اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین، خپلو باندې مهربان او په پردو باندې سخت، تیز او طرار، مجاهد فی سبیل الله کې شمار شم. او هغه خلکو کې مې الله راولي چې نه مې خپل خویولی شي او نه مې پردي خویولی شي. نو شهید اسلام مولانا یوسف لدھیانوی رحمت الله علیه لیکي دې تحریک ته رادن نه شئ. چېرته رادن نه شئ؟ دې تحریک ته رادن نه شئ. نو که ته ملا تا سره به دغه څه نه دي، که ته طالب تا سره به دغه ډګري وي، که ته زمیندار نو تا سره به دغه څه نه دي، که ته وکیل نو تا سره به دغه څه نه دي، که ته جج نو تا سره به دغه څه نه دي، که ته امي سړی نو تا سره به دغه څه نه دي. یحبهم ویحبه یحبونه، الله به د دی عاشقي او دا به د الله عاشقاني. دا سند به تا سره موجود دي. زما محترم امیر شریعت عطا الله شاه بخاری رحمه الله د کمی فتنې د سرکوبۍ د پاره او د هغه جماعت د کمی فتنې د سرکوبۍ د پاره لګیا دی. د قادیانیت، د چا مرزایت او ختم نبوت چاته وي. د ختم نبوت هلکه دا ختم نبوت والا دي. یو ملګري وي چې په لار راتلم ماشومان ولاړو، هغه وي چې دا ختم نبوت والا دي. وي زه دننه دننه دی بدن کې سم غټ شوم. یا الله شکر دی موږ هم دې په دې نسبت باندې یاد کړو. دا ختم نبوت والا دی. ختم نبوت څه ته وایي؟ د ختم نبوت د منکرینو خلاف، د ختم نبوت د منکرینو مقابله کې کم پلیټ فارم جوړ دی، هغې پلیټ فارم ته ختم نبوت دی. د هغې دپاره چې د کم قوم انتخاب الله کړی دی د هغه خلکو جماعت ته ختم نبوت وایي او هغه عالمي مجلس ته حفظ ختم نبوت دی. مرزا قادیانی د نبوت دعوه وکړه. نو یو خو جوړ شوی هم هغه دعوې کول، هغې هم څه ډېر په عجیبه طریقه کړې ده. لکه دا ماشوم چې اول کچات ناته ځي، بیا پوخت ناته شو، امتحان کې پاس شه، پوخت ناته شو، بیا امتحان ورکی اول ته شو، بیا امتحان ورکی وای دویم ته شه، دې کې پاس شو، سټپ بای سټپ. الله چې خپل نبی د نبوت دپاره انتخاب ورکوي هغه سټپ بای سټپ نه ښه او وهبي شعر الله د خپل طرف نه ورکوي. نو د اول کچات نه کې داخله واغستا، وې زه مجدد ما، بیا پاس ځان پاس کو، ځان پاس کو، نو بیا وی محدث ما، بیا پاس شنو وی ملهم من الله ما، نو بیا وی نبی ما. نو موږ د نبوت دا تصور خود سره په دنیا کې شته نه، دا استکم تصور چې ستاره د نبوت. صرف یوې خبرې لرازم د نبوت دعوی وکړه. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ارشاد فرمائی زما د تمام زندگی تجربه او د 1400 سال د تاریخ د مطالعه نه بعد زه په دې نتیجه ورسېدم
چې په مخ د ځمکه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نواله تا الی الان د مرزا قادیانی په شان فتنه الله نه دا پیدا کړې. دا دومره خطرناکه فتنه ده. دا ولې مسلمه کذاب هم د نبوت دعوه کړې ده، اسود عنسیم کړې ده، لیکن چې په کومه طریقه باندې مرزا غلام قادیانی خپل مور راولېږو، برطانیه مور ده که نه، کوئی تاسو څه غواړئ موږ جھوٹے کو اس کی گھر تک ماں کے گھر پہنچانا ہے. دروغجن به د مور په کوڅه ور دننه کوو، بس زمونږ کار دا دی. نو په چورت 7 ستمبر څه چل شوی، دروغجن د مور کور ته لېږلی و. په 7 ستمبر دا وشو، دروغجن د مور کور ته ولېږه. برطانیه مور ده، گورنمنٹ برطانیه دا مور ده. او چې کله آئین کې آئین کافر نه دی ګرځولی، آئین کې خالی کافر ولیکلی شه، کافر خو د مخکې نه. دا مې راته ځکه وایي قادیانان اعتراض کوي، وایي زمونږ موقف نه دی اورېدلی شوی، بغیر زمونږ د اورېدو نه او زمونږ د تسلی نه یې مونږ کافر ګرځولي. مونږ وایي آئین خو نه کافر کړی، کافر کړی خو تا علامه انور شاه کشمیري سړیا، مونږ له خو هغه ډېر دی. دلته خو یې خالي ولیکلی، په دی یې تسلیم کړه چې دا کافر دی. لیکن غرض زما دا دی چې مسلمه کذاب هم دعوه د نبوت، اسود عنسیم دعوه د نبوت، لیکن مرزا قادیانی چې کومه د نبوت دعوه کړې ده، داسې د نبوت دعوه په سابقه 1400 سال کې چا هم نه ده کړې. د دې ثانیم نشته چې په کومه طریقه ده کړې ده. په ایران کې یو فرقه ده، بهایي فرقه ورته وایي، د هغې مشر بهاءالله هم د نبوت دعوه کړې ده، لیکن دا هغه پیروکار موجود دي، لیکن دا د هغې نه هم زیات زهریله دي. ولې بهاءالله ځان ته مسلمان نه وایي او قادیانی ځان ته مسلمان وایي. اوس بعضې حضرات وایي چې دا کلمه وایي، قرآن مني، موس کوي، کلمه گو ته کافر ویلی شي، چې کلمه وایي هغه ته کافر ویلی شي. موږ چې سره د کلمې الله کافر کړي هغه بیا مسلمانېږي، هغه د هندوانو په ګنګاه کې هم نه پاکېږي. بیا منافقین رالل، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي نشهد انک لرسول الله، موږ په دې خبره قسم کوو. منافقین وایي چې ته د الله رسول او پیغمبر یې. الله ردی تصدیق نه کوي. الله وایي الله یعلم انک لرسول، ما ته پته ده چې ته صحیح او په حقه پیغمبر یې، خو الله وایي زما د قسم ان المنافقین لکاذبون، دا منافقان دروغ وایي. د دنیا د ټولو نه که په دنیا کې د ټولو نه زیاته رښتینې خبرې نه لا اله الا الله محمد رسول الله ده، لیکن سره د هغه صادق کلمې الله وایي دا منافق بیا هم کافر دی. موږ د دغه کلمې په شان چې څنګه چې دا کلمه منافق ویله او سره د کلمې کافر، او دغه شان ته سره د کلمې کافر یې. بلکې د قرآن توهین، د کلمې طیبې توهین. یاد ساتئ، بس آسان الفاظو کې تا ته وایم، قادیانی کلمه وایي لیکن زمون کلمه جدا او د قادیانی کلمه، زمون کلمه جدا او د قادیانی کلمه جدا. قادیانی قرآن منی، زمون قرآن جدا او د قادیانی قرآن جدا. مکه او مدینه مونږ منو، لیکن زمون جدا او د قادیانی جدا. مونږ هم حج منو، قادیانی هم مني، خو زمون جدا او د قادیانی جدا. څنګه جدا؟ مرزا بشیر نه تپوس کیږي د قادیانی د زوی نه چې کله تاسو جدا امت یې، یو مرزا تاسو نبی تسلیموئ، نو بیا تاسو مرزا ځان لا جدا کلمه ولې نه وایي؟ لا اله الا الله، آدم صفی الله، نوح نجی الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله، محمد رسول الله. نو چې داغه نه بعد تم د نبوت دعوه کې، نو خو ستا خو هم ځان له کلمه پکار ده، ته د محمد عربي کلمه ولې وایې؟ مرزا بشیر وایي چې مونږ ته د بلې کلمې ضرورت نشته، مونږ ته د بلې کلمې ضرورت نشته. ولې نشته؟ ځکه نعوذ بالله وایي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته راتلل دا 2 ځله مقرر دي. قادیانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت دا 2 ځله ګرځي ښه، دا ځان ته چې بروزي نبی وایي، دا بروز ټکی چې استعمالوي
دا ردی د وجه استعمالي چې هغه وی مرزا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلل د الله د طرف نه د هغه دوه بعثت دي او په دې مستقل د قران دلایل وی ښا دوه بعثت دي یو ځل راغې مکه مکرمه کې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اصلي شکل کې بیا د دنیا نه لاړ او په 14 صدای کې الله آغا محمد رسول الله زما په شکل کې قادیان کې راولې دا په 1984 کې چې د ضیاء الحق په دور کې حدود قادیانیت آرډیننس بل پاس شوی چې دا به کلمه نه وي دا ځکه چې په کلمه ویلو کې دا د محمد رسول الله توهین ویلو سره دا د کلمې طیبه توهین کوي موږ د دې خبرې اجازه نشو ورکولې چې په کلمه طیبه په ویلو سره د زما د نبی توهین وکړي دې د وجه نه بده شاعر اسلام نه استعمالي او بیا وایي چې هغه محمد رسول الله زما په شکل کې قادیان کې راغې ځکه ځان ته د هغه عکس وای بروز وای سوري ته زه د هغه عکس یم زما په شکل کې راغې لیکن د اصلي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ او په دور کې د هغه تر وفات پورې د اسلام مثال د هلالو د میاشتې لومبۍ میاشت چلی دی شي د رومبو ورځو میاشت هلالي نری وي که نه او د 14 سپوږمۍ بدر هغه پوره شي که نه وای د محمد رسول الله په زمانہ کې اسلام د هلال په شکل کې زما راتلو سره ته الله بدر جوړ کړ بلکې وای مرزا غلام قادیانی په صفاتو کې په کمالاتو کې د محمد رسول الله نه بڑ کر دی نو پیمانی وای داغه کلمه او زمون کلمه یو شوا داغه جدا کلمه ده او په قادیانی چې وای لا اله الا الله محمد رسول الله پاغي کې هغه د نظریه مطابق د محمد نه مرزا غلام قادیانی علی ځکه هغه وای مرزا غلام قادیانی په دویم شکل کې بعینه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله قادیانی وای قران منی منغو نه منی زمون قران جدا او د قادیانی قران جدا مونږ د دې قران کریم چې د بین شروع دی او په سیند او الناس باندې ختم دی مونږ دا په محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې الله نازل کړی مرزا ملعون وای چې د رسول الله د دنیا نه د تلو نه بعد الله قران کریم د ځمکې نه پورته کو او د دې قران کریم دوباره نزول په مرزا باندې وکړ نه دا مونږ چې د اوس هغه وای چې دا کم قران موجوده وخت کې لسته شي دا په چا نازل لې دا په دویم ځل الله په مرزا نازل کړی دی پیمانی وای دا د قران منلی دا خو د قران توهین دی دا د قران توهین دی او با الفاظ دیگر مرزا څه ثابتول غواړي وای یاره کلمه وای من کلمه وو کنه وو من وو کنه نو بیا قادیانی مونږ ته ولې کافر وای چې کلمه گو کافر نه دی ما ته ولې کافر وای قادیانی به وای چې مونږ کلمه وو سره د کلمې سړی کافری وته ستا پنی زه ولې کافر یم چې زه د مرزا کذاب او دجال منم ستا پنی زه ولې کافر یم زه کلمه نه محمد رسول الله ویم که نه ویم عجیبه خبرداره په دغه کلمې ما کافرې خو که تا پې سره د ویلو کافروم بیا ته چغې وباسې مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمت الله علیه حقیقت دا دی چې د پوره دین ډېر لوی خدمات کړی ختم نبوت په حوالې د هغې ډېر لوی خدمات دي الله جل جلاله دې د هغې قبر د نور نه ډک کړي او الله دې زمونږ په تمامو اکابرو په قبرونو چې کوم د دنیا نه تللي دي الله پې کروڑهاو رحمتونه راولېږي موږ ته هره مسله اسانه کړې هغه یو عجیبه مثال ورکوي هغه وایي چې ستاسو په کلي کې یو سړی یو د هغه لس زامني دا پلار هم ټول عمر تر مرګه وایي چې دا لس مې زامن دي دا زامن هم دا وایي چې دا زمونږ پلار دی تمام علاقاو کله په دې ګواه دی چې دا پلار دی او دا لسې او یو لسم نشته او چې دغه سړی مړ شي او بیا چرته نه نامعلومه سړی چې نه د پلار پته لګي او نه د مور پته لګي او هغه راشي
او هغه وی چې دا کم سړی مړ دی او دا لسې ځان ته زامن وی او دی ته بچي وي دا ټول حرامیان دي او اصلي بچی زیما اصلي بچی زیما نو تاسو به دا خبره منئ او د دغې لسو زامنو غیرت دې ټیم کې څه تقاضا کوي سر تې ووه که نه چې یو خو مونږ یو د دې پلار اولاد ته پکې د سره نه یو خو ته ځان را داخلې دویم د هغې نه مونږ هم وباسې چې دا حرامیان پیدا دي ولد الزنا دي نو دا لس بچي به دا یو لسم پرېږدي خنې خنې به کې کوتره کوتره به کې نو مرزا هغه کار کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و امهاته ازواجهم د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته منګه ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین حضرت خدیجة الکبرى ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنهم من هغه تخپل میندې او هغه زمونږه میندې دي دا هغه حق په موږ د خپل نسبي مور نه سیوا دی په یو قرات کې راځي وهو اب لهم دغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو روحاني پلار دی نن مرزا په خپل نبوت سره په کومې طریقې چې په دې اسلام په دې اهمه عقیده حمله آور دی دا ثابتول غواړي چې په 1400 کاله کې دا کم خلق رسول الله ته منسوب دی دا د رسول الله ناجائز اولاد دی نعوذ بالله او دا هغه صحیح اولاد زیم په ایمانی وای دا په مخ د ځمکه د پرېښودو قابل دی نه مونږ ووایې خبردار مونږ په ملک پاکستان کې مونږ د آئین او د قانون د وجې نه ستا اصل سزا پتا نه ده لاګو کړې ورنه ستا اصل سزا او اصل قانون ستا دا دی چې گستاخی رسول کی ایک ہی سزا گستاخی رسول کی ایک ہی سزا منگ په یو اسلامی مملکت کې پاتې کیږو دا هغه اسلامی مملکت تحت منگ د هغې د قوانینو او د آئین پابند یو دې د وجې نه دا رعایت تا ته منگ د دې خپل ملک د قانون او د آئین د وجې درکړی دی چې کم از کم ژوندی پاتې کیږه ورنه په آئین محمدي کې په عدالت د ابوبکر صدیق کې په عدالت د عمر فاروق کې په عدالت د عثمان غنی او د علی المرتضی کې د 1,65,000 صحابه کرامو په عدالت کې ستا سزا قتل توی ده ته واجب القتل تا سره آئین گزاره کړې ده صرف کافر یې وګرځولې ورنه دا کافر نه دی دا زندیق دی کافر نه دی دا زندیق دی د زندی د حکم د بعضې علماو په نزد مرتد دی او بعضې وایي چې قبل از گرفتاری زندیق او قادیانه توبه وباسي نو توبه قابل قبول ده یو سړی وایي زه قادیانه یم بای توبه وباسم مونږ وراشه په دغې خنزیر څلور حرف ولیږه لعنت پې ووایه راځه اسلام ته که یو سړی تاسو ته معلوم شو ترغیب هم ورکه او مطمئن شو وایي زه اسلام ته راځم مونږ او د اسلام دروازه کلاو ده خو که گرفتار شوې نو که ته بیا راله اسمان هم په سر راړې بیا د یوه سزا ده ښه اسمان هم په سر راړې بیا د بعد از گرفتاری یوه سزا ده چې هغه قتل دی بله سزا دې نشته زما محترمو 1947 کې ملک پاکستان آزاد شو ازادېدل زمونږ د دې ملک د مسلمانانو دپاره یو ډېر لوی نعمت مترقبه دی ښه یو ډېر لوی احسان او ډېر لوی انعام دی الحمدلله بغیر څه د پابندۍ نه په دې ملک کې منس او دس اسلامي قوانین د دین او د شریعت پابندي د هغې دعوت دا بغیر څه د مشکل نه دا صرف د دې ملک د ازادېدو برکت دی چې الله مسلمان ته د علماو په محنت سره دا ملک آزاد کړی دی او دا یې والا مستقل ملک ورکړی دی لیکن بدقسمتی سره سره پاکستان هم آزاد شو خو بدقسمتی سره سره ړومبی وزیر خارجه سر ظفر الله خنزیر هم راغی ړومبی وزیر خارجه سر ظفر الله راغی چې دا قادیانی و زمونږ ړومبی وزیر خارجه قادیانی او هغه د قادیانیت جنازه د 1947 نه مخکې امیر شریعت او علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ادا کړې وه دا یې وله مخکې استوا خو چې کله پاکستان آزاد شنو سر ظفر الله د هغې هغه مړه جنازه په اوږه راواغسته او په ټول ملک کې او په باخري په خارجي دنیا کې د هغې تعارف وکړه د قادیاني ته چې په بار ملکونو کې څه تعارف حاصل شو دا د سر ظفر الله د وجې حاصل
د سر ظفر الله په کوششونو سره دا ملک د مسلمان د لاس نه وته. څه کېدو؟ دا قادیانی سټیټ جوړېدو. مرزا بشیر اول ټارګټ داو چې موږ ملک کې هرا شو او دا زمونږ حکومت وي چې کله په دې کې ناکام شو نو انتخاب د بلوچستان د صوبې وکړو. او بلوچستان صوبې ځکه وکړه چې د پاکستان څلور صوبې دي، ټول ملک زمونږ لاسو کې رانغی، خو چې بلوچستان یوه صوبه زمونږ په لاسو کې او قبضه کې راشي او هغه مستقل د قادیانانو صوبې. د دې دپاره د بلوچستان انتخاب ځکه وکړه چې آبادي کمه وه او رقبې سیوا وه. مرزا بشیر راغی د بلوچستان دورې وکړه. تاریخ گواه دی چې د بلوچستان په دوره کې مرزا بشیر ته په بلوچستان کې قادیانی جنکو خپل ویښته خواره کړي وو او په هغې باندې د هغې استقبال شوی دی. لیکن چې کله مولانا محمد حیات صاحب رحمت الله علیه او دغه اکابرینو ته اطلاع میلاو شو چې مرزا بشیر راغلی دی، د الله په ذات قسم تاریخ وایي په دې ملک کې طوفاني دوره وکړه. څه وکړله؟ طوفاني دوره وکړه. او دا بیانات، دا تقاریر، دا جلسې د ختم نبوت دا صرف او صرف د دې دپاره دي چې باطل کافر زندیق او مرتد سټې مونږ زما د نظریې په سرحداتو حمله کولی شي. مونږ بیدار یو، مونږ ویښ یو، لکه څنګه چې افواج پاکستان 24 घंटे ډیوټۍ کی که نه؟ ولې؟ د دې د وجې به ډیوټۍ کی. جهاز تیار ولاړي، ټینک په تیار ولاړي، سره د وسلې به پوجي ولاړي. ولې؟ د صرف یوه ډیوټي ده د دې ملک د سرحداتو حفاظت کول او هغه اوده نه مني ښه چې اوده شي د ملک حفاظت به وشي، غفلت شي د ملک حفاظت به وشي. عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت دا د ختم نبوت افواج دي، د ختم نبوت سپایان دي. دا به د ورځې هم ویښي، دا به د شپې هم ویښي او دا به د خپل نظریې د سرحداتو حفاظت کوي. مولانا حیات صاحب رحمت الله علیه د پوره ملک طوفاني دوره وکړه او په هغې کې الله جل جلاله په بلوچستان کې یو مسلمان غیرتی پیدا کو چې هلته کې یو څو قادیانان نالو کې راښکله او مړې کړو او ګورنمنټ ته اطلاع وشوه چې دې مرزا بشیر ته وایه چې فوراً د ملک نه وځي، ګینې نو دا مسلمانان به دې خنې خنې کړي. قربان ستاسو خدماتو ته او سلام ستاسو خدماتو ته. لکه څنګه چې دغه خبیث په پېښور کې دا چې په عدالت کې ګورګوره کو، نو موږ آئین او قانون چې کوم جوړ دی دا فعال کوي. دا څه کوي؟ په دې عمل درآمدو کوي. او یاد ساتئ دا قادیانی نو، دا قادیانی دا تاثر لر کوي چې دا قادیانی و. د قادیانی یوه نظریه ده او هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد به تر قیامته پورې یو نبی راځي او هغه مرزا غلام احمد قادیانی و. د مرزا پورې هم بل نبی هغه نه مني او د مرزا نه بعد تر قیامت هم بل نبی نه مني او د ځان نه مستقل دعوه د نبوت کړې وه. دا قادیانان نو، قادیانان په دې ظالمان خپلې همدردۍ حاصلوي چې ځان دې قادیانې ښیي، دې قادیانې ثابتوي او بیا د بهر ملکونو همدردۍ په هغې باندې اخلي چې موږ سره په پاکستان کې ظلم کیږي. موږ وو دا قادیانې نو، د دعوه د نبوت کړې وه او ستاسو عقیده دا ده. دا یاد ساتئ مرزا د نبوت دعوه یوازې نه کړې، د څه دعوه یې کړې ده؟ د ختم نبوت یې کړې. د څه دعوه یې کړې ده؟ ختم نبوت یې کړې. د مرزا دعوه دا نه ده چې زه نبی یم، د مرزا دعوه داره زه خاتم النبیین یم. د ختم نبوت دعوه کړې. موږ قادیانی خو د مرزا نه بعد بل نبی نه مني او د خو ځان له د نبوت دعوه کړې وه، نو تی ولې ځان پسې تړې؟ لیکن صرف د همدردۍ حاصلولو دپاره په هغه رز باندې په رب وا ټایم باندې په فیسبوک په پیج په رب وا ټایم باندې د دې ملعون تصویر ورکړه چې زموږ احمدي مړ کړو. او یاد ساتئ احمدي ویل دا ګناه ده، قادیانانو ته احمدي ویل ګناه ده. چې څنګه په محمد رسول الله په دې محمد کې تحریف کوي، داسې په احمد لفظ کې هم تحریف کوي. موږ احمدیان یو، مسلمان ګینې دا محسوسوي چې د دې عهدۍ کې د خپل نسبت محمد رسول الله ته کوي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم اسم مبارک احمد و، لیکن دلته د احمد نه دی، مرزا غلام احمد قادیانی علی. دې د وجې نه هغه نسبت چې کوم مسلمان رسول الله ته کوي هغه نسبت د ده دپاره استعمالول ګناه ده. که چا استعمال کړی ناپوهۍ کې خو ټیک ده، لیکن آینده استعمال نه کړي.
او علما وایي د قاعدې او د نحو او د صرف د قانون مطابق د اصل کدی نسبت کوي کنه احمدی دې کې د یا نسبتی راوباسي نو د قانون او د نحو مطابق دا غلمدی دی. څه شی دی؟ غلمدی. دا غلمدیان دي، غلام احمد قادیانی. نو غلمدی دا د نحو قاعدې مطابق د اصل نوم دا دی، دا غلمدیان دي. نو چې کله د دې ملک بیا په دې ملک کې په کلیدي او مرکزي عهدو قادیانان رالل او د دې ملک بنیاد ته خطره پیدا شوه، نو په 1953 کې دغه محافظین د نظریې هغه بیا راپاڅېدل چې که چېرته نظریې ته نقصان ورسېد نو د دې ملک سرحدات محفوظه نه پاتې کېږي. دې د وجې نه موږ دا وو که چېرته د ملک حفاظت مضبوط کول غواړئ، د ملک محافظین جوړېدل غواړئ، د دې ملک چې په کومه نظریه آزاد شوې ده هغه نظریې حفاظت وکړئ، الله به د دې ملک حفاظت کوي. د 53 تحریک چلید، د 53 په تحریک کې په مجاهدینو ظلمونه وشو، مجاهدین شهید شو، 10,000 شهدا دي. په ظاهر کې د هغې څه آثار ښکاره نه شو، په حقیقت کې د 73 او د 74 تحریک چې چلیدلی دی او دا په آئین کې کافر لیکلی شوي دي، دا د هغې وینې برکت دی، دا د هغه قربانو برکت دی چې په 53 کې کومه تاسو ورکړې وه. د 53 په تحریک کې مطالبه دا وه چې سر ظفرالله د خپلې عهدې نه هټاو شي، کلیدي او مرکزي عهدو نه د قادیانان لرې شي او په دې ملک کې د قادیانیت په نشر و اشاعت او د هغې په پرچار پابندي ولګي. لیکن الله ته نه و منظوره او په 74 او د 73 تحریک وچلېدو. مولانا تاج احمد امروټي رحمت الله علیه د هغه تحریک آغاز وکړه د نشتر کالج د سټوډنټانو دو سره د زیاتی په وجه باندې او بیا په اسمبلی کې په 7 ستمبر 1974 هغه تحریک اختتام ته ورسېد او په آئین کې الله جل جلاله دغه فتنه حاکمانو ته توفیق ورکړ او دا یې کافر ولیکل. لہذا 7 ستمبر زموږ دپاره یو ډېر لوی د برکت ورځ ده. دا یاد ساتئ که چېرته دا خنزیر په آئین کې کافر نه وی لیکلی شوی نن به د مسلمان نه ایمان محفوظ و، نه به د عقیده محفوظه وه، نه به دین محفوظ و، نه به شریعت محفوظ و. یاد ساتئ اوس هم د هغه فتنې شکار مسلمانان په دې معاشره کې موجود دي. باطل په نوو نوو طریقو سره راځي او د مؤمن او د مسلمان په ایمان ډاکا اچوي چې نن په دې حال کې هم د مسلمان حفاظت د دغه فتنو نه مشکل دی. نو که چېرته دوی ته په پاکستان کې پوره حصه میلاو شوی وی، دا په پاکستان کې آئینی کافر نه وی ګرځېدلی، د دوی په دعوت او تبلیغ باندې مکمل اجازت وی، زما محترمو بیا به زموږ د ایمانونو څه حال وی. دا هغه علماو برکت دی چې کومو علماو قرباني پیش کړه. مفتی محمود رحمت الله علیه به ارشاد فرمایو وی به زه اسمبلی ته لاړم نو چې کور ته به رالم او به مې ژړل، چې الله د کومې ګناه سزا دې راکړه چې زه یې داسې میدان ته ولېږلم چې په هغې کې بېدینه قوتونه دي، په هغې کې بې پرده ښځې ناستې دي، داسې میدان ته دې ولېږلم الله چې ما کومه ګناه داسې کړې وه چې د هغې سزا ما ته دا میلاو شو. لیکن چې کله د قادیاني تحریک وچلېد او بیا مفتی صاحب رحمت الله علیه د هغې قیادت وکړو او داسې شاندار قیادت یې وکړو، داسې شاندار دلایل یې پیش کړل. مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه وایي چې کله دا مرزا طاهر په عدالت او په اسمبلی راجمع رادن نه شو او چې ما ولیدل چې دوره دوره چغا اچولې ده، دورې پټکې په سر کړی دی، لاسو کې ورسره تسبیح هم دي، وی ما وی چې یا الله لکه مې سوچ کو چې یا الله دې سړی په اسمبلی کې د دې خلکو په مخ کې کافر څنګه به ګرځوم، الله ته مې مددگار شي. بس دوره پټکې والے دوره چغه ده، دوره ګیره ده، لاسو کې تسبیح دي، خدایا دې کافر ثابتول دي، الله ته زما مددگار شي. نو چې کله بیا په اسمبلی کې کافر وګرځو او الله خپل امداد ور سره شامل حال کنو، مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه به بیا ویل د شپې چې به کور ته رالم ډېر به خوشحالم چې یا الله اوس راته پته ولګېده چې تا زه د مدرسې د مسند نه، د مدرسې د درس نه، د قرآن او د حدیث د درس نه د 5 اسمبلی ته لېږلی وم، الله دا خدمت تې رانه اخیسته، دا خدمت تې رانه اخیسته. زما محترمو هغه 7 ستمبر د خوشحالۍ دپاره دویم یوازې خوشحالي نه،
ننم باطل قوتونو ته په 7 سپتمبر مونږ پیغام ورکو چې مونږ بیدار یو. مونږ سيو بیدار یو. دا غي د پاره په 7 سپتمبر په خبر کې یوم پتہ کانفرنس د قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم زیر نگرانی کی. کوم د اغه د قوت سبب جوړ شو زمونږ تلو سره ډور سره کېږي مونږ ومړه مونږ دې کې بس چلو شي. یاد ساتئ چې مونږ لاړ شو نو غاڼه خو ډېر ښکارا شي کنه غاڼه خو ډېر ښکارا شي کنه نو کمه مرغای چې اوبر اړیو د ابراهیم علیه السلام اور مړو نو پاغي خور نمړې د کنه خو خپل ایسه چولا کنه نو کم از کم دا خپل ایسه به باغ خلکو سره ورواچو زمونږ په وجب الله داغه یغه تعداد او قوت دا باطل تخکاره کی چې مسلمان هر سکه خو په ایمان او د رسول الله په ناموس باندې سودا نه کوي. زما محترمو په خپل علاقه کې چې زمونږ د ختم نبوت کم جماعتي د ختم نبوت کم تنظیمي دا سیاسی تنظیم نه دی. زما محترمو بهشکه چې زمونږ په شا باندې مونږ جمعیت ځکه یادو چې د ختم نبوت د دفاع دپاره په شا چې مونږ داسې وګورو که نه نو مونږ ته یو جماعت ولاړي. یعنې مونږ ته بعضې خلک وایي تاسو خو وایه چې ختم نبوت سیاسي کار نه دی بیا دا جمعیت ولې کوئ نو مونږ وایو چې کله مونږ باندې هم غزار وشي لکه مونږ په شا وګورو نو مونږ ته هغه یو زیړ پټکي والا شاته ولاړي مونږ ته دغه یو جماعت په شا ولاړي. بس دا زمونږ مجبوري ده چې کم سړی زمونږ ملګرتیاو کې د هغه نوم بالو بټو صاحب بادل ناخواسته ځکه چې د علماء کرام د ختم نبوت مجاهدین دا چې هغه څومره جیلونو کې چولې بل چا نه چولې خو بیا هم په هغه تحریک کې د علماو ملګرتیا وکړه او په قادیاني پکو پرې دسخط مونږ د هغه هم شکریا ادا کړو مونږ هغه دپاره هم دعاګانې کوو. هغه ټایم کې د عوامي نیشنل پارټۍ ولی خان ته چې کله مسله راله مفتی صاحب رحمت الله علیه ته ویل ته زما امام په دې مسله کې او زه د مقتدیم چې سستا فیصله ده زما فیصله ده مونږ د هغه خدماتو ته هم خراج تحسین پیش کوو مونږ د هغه هم شکریا ادا کوو چې تاسو بغیر د سیاست نه مونږ سره په دې کاز او په دې میدان کې ولاړ یې. زما محترمو دا د سیاست مسله نه ده دا د پارټۍ مسله نه ده لیکن مونږ خپل ایمانی ضرورت وګڼو دا زمونږ د ایمان تقاضا ده چې مونږ میدان ته راشو د دغه باطل قوتونو مقابله وکړو د هغه باطل قوتونو دپاره چې کم جماعت مونږ سره لاس راکوي نو مونږ به هغوی له لاس ورکوو زمونږ د هغوی لاسو کې به زمونږ لاس وي. ټیک ده که نه انشاءالله الله رې د عمل توفیق راکړي و آخر دعوانا الحمدلله.